حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یو بل صحابی دے راوی اغا دے دام علامہ ابن الاسیر پخپل کتاب کی او تاریخ الخلفاء کی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دا خبر ذکر کرے دا اور راوی دے عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی چی غزوہ تبوک پا موقع باندے چاگے تا جیش العسرہ تنگئی او دا مشکل وقت لشکر دا دیر سخت وقت یو میاشت مسافت مزل رمضان کریم سخت گرمی صحابو سره دومره اسباب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړ عبد الرحمن بن خباب فرمای عثمان ابن عفان هم په دغه صحابو کې ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر او بیا د حضور مبارک تقریر بے نظیر هغه الفاظ هغه کلمات هغه حسن او خائص هغه فصاحت او بلاغت صفا خسته خسته خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادریدا بس صدقه باندې تقریر شروع ک نبی علیہ السلام صدقه ډیر لوی شی دی صدقه چې دی داسې دی دومره فضیلت یې دی چې که صحابه کرام غزوه تبوک د پاره چنده ورکا چې کله یا صدقه بیان شروع ک عبد الرحمن فرمای عثمان ابن عفان لاس اوچت ک ورته فرمای یا رسول الله زما د طرف نسل او خان د سامان نه ډک د الله د رضا لپاره سلو خان اے اس وقت کی اوخ په 5-6 लाख روپے باندې دی هغه ټیم کې دینه ګرانو اوس ارزان دی الته ګرانو دینه کروڑاو روپو دا سورلی واو عربو اوخ په طرف باندې ډیر زیات رغبتو ډیر محبت به ور سره سل او خان زما د طرف نه د سامان نه ډک څه شي پاره اسلام د پاره ولی اسلام صحابو ډیر په لوی نظر باندې ورته کتلی دي ما وتا نن هیر دی عبد الرحمن فرمای مزید پیغمبر علیہ السلام په صدقه باندې تقریر وکړه نور احادیث یې موي بیا عثمان ابن عفان لاس اوچت کړه اور ته فرمای یا رسول الله مزید سل او خان د سامان نه ډک نور زما د طرف نه اسلام د پاره ورته 200 ازما استاد دا چند روپے سی 200 بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مزید بیانو کا په صدقه باندې بیا عثمان ابن عفان لا سوچت کا اور ته فرمای یا رسول الله یا حبیب الله اسلام د پاره د سامان نه ډکسل او خان نور د زما د طرف نور ته فرمای 300 او خان د سامان نه ډک لدی ہوئے بالکل دا د اسلام د پاره چې مالی قربانی راغلي صحابه کرام ورستواله نه کړای ولی عظیم نعمت اور تخکار کېده او بیا چې کله مزید یا د صدقې نور فضائل وي عبد الرحمن فرمای دغه ټوکړه امام ترمذی روایت کړي د اخرنۍ ټوکړه چې ورته فرمای یا رسول الله دغه 300 او خانو سره سره زر دینار نورم د عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرف دینار بدا د سرو زرو سرو زرو زر دینار او چې کله غزر دینار پیش شو نبی علیہ السلام امام ترمذی فرمای پلاسو کی ادا سے رواڑا ولے دا سے بھی اڑول اڑول خوشحالی دا وجنا او سے یو فرمایل بخ لعثمان خوشخبری دی عثمان دا پارا بیا یا دنیا مال باندې نبی علیہ السلام فرمای جنت واخشت او بیا عثمان ابن عفان درا متوجه شو او سی ورته وی اے عثمان ابن عفان نن نفس چې هر قسمه گناه وکړي هر قسمه نافرمانی وکړي عثمان ابن عفان تا ته دا نافرمانی اج ضرر نرسي ورته فرمایي ولی ته پر رب نس باندې جنتی عثمان هر قسمه نافرمانی کوا هر قسمه چې هر یو سیز دا وک اج ضرر ارته نشي رسول ولی ته رب جنت ته رسول ای ورته فرمایي 300 خان زر اشرفی د مبارک او په خوشاله باندې والله نن سچ قیامت پورې د دې مثال څوک نشي پیش کولای دا اسلام سره دوی د مالی قربانی وا ولی دوی د ډېر عظیم عبادت ښکاره کېده نن خو زما ستا په یو ویزا باندې نعوذ بالله مونږ هم خبرې کو په یو پاسپورت باندې ما ته غونډ ایمان نه الته په بهر ملکونو کې خلک روان دي ویزا ورته ملاو شي او نیشنلټي ورته ملاو شي او ایمان پرې د عیسیت کې داخل شو ایمان پرې د مرتد شو نعوذ بالله دوی د ایمان او اسلام داسې معمولی غوندې شیخ کاری چې غوندې داسې معمولی او عام غوندې شي ایمان پرې دي اسلام پرې دي او په یو نیشنلټي باندې ارڅ تباہ او برباد کنه نعوذ بالله